دریم عمل هغه د صدقه فطر دی. موږ ته سرسایه وایو، سرسایه صدقه فطر. ما حدیث مبارک تاسو مخکې بخاری شریف هغه ذکر کړو. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ مرفوعا نقل دی، فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایو زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایي تاسو صدقه فطر ورکوي او دا پچا باندې لازمی دي؟ دا په روزدارو باندې. او د څه لپاره؟ د خپل روزو د صفاکولو لپاره، د لغونا، د فضول خبرونه، د فحش خبرونه، د غلطونه، د کمزورونه، د کوتاهونه صفا کېدو لپاره. یو فائدې به سي چې چا روزي نیولې دي، د هغوی روزي به چې کمې غلطۍ دي شوي، کمې کوتاهۍ دي شوي، غفلت دې پکې شوی دی، کمزوري پکې ترې راغلې ده، د هغې کمزورۍ د صفا کولو او د ختمولو دپاره دا صدقه فطر تاسو ورکې، ستاسو روزي به پاکې شي. او دویم د دې فایده څه ده؟ دویمه فایده دا ده چې دا د مساکینو دپاره امداد دی. د هغوی د خوراک اختر کې ستا سره په خوشحالۍ کې هغه هم شریک شي. ځان سره غریبانان مساکین هغه هم په دې خوشحالۍ کې د اختر شریک کې. د هغې دپاره صدقه فطر دا د امت باندې لازم ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من عشیر على العبد والحر والذکر والانثى والصغیر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو فرمایل چې زکات یعنی د روزو دې ته ویل کېږي صدقه فطر، موږ ته سرسایه وایو، دا فرض ده یعنی واجب ده په چا باندې؟ دا په آزاد باندې، آزاد کس دی مسلمان دی په هغه باندې، تر دې پورې په غلام باندې، په نارینه باندې، په زنانه باندې، والصغیر والکبیر په ماشوم باندې هم او په لوی باندې هم، من المسلمین د مسلمانانو نه چې کوم مسلمانان دي، که غلام دی او که آزاد دی په هغه باندې سرسایه لازم ده، که نارینه دی او که زنانه دی پایم لازم ده، که لوی دی او که ورکوټی دی په هغه هم لازم ده. چې فایدې دا ده دا به د روزو د صفا کولو ذریعه ګرځي. ستا روزو کې زما او ستا نه روزو کې څومره غلطۍ شوي دي، فضول خبرې هم پکې کړي دي، بلا شي روان جاړې خبرې هم پکې کړي دي، روان جاړ قتل هم پکې کړي دي، روان جاړ اورېدل هم پکې کړي دي. رانه غلطۍ شوي دي که نه دي شوي؟ هر چا نه کېږي که نه، هر چا نه کېږي. په کار دا ده هر یو کس دې ته بیا نه ګورو. مونږه د افسوس خبره دا ده چې یو سړي سره موبایل دی، که دا ټچ موبایل ورسره نه دی که نه، عام ساده موبایل ورسره دی، نو دم د میاشتې خرچه 600 روپۍ خامخا د موبایل خرچه ده. چې صرف ساده موبایل وسري 600 خرچه خامخا شته، ایزیلوډ ورته کوي. او چا سره چې غټ دی نو پنې کې د ملک د 1500 نه ورکوټې پیکیج نشته، 1500 میاشت په موبایل باندې پیکیج مونږ کوو، هغې دپاره مونږ سره پیسې. خو چې کله د سرسایې خبره راشي نو مونږ وایو یاره مونږ غریبانان یو، مونږه کمزور یو. چې کله پیکیج کې بیا خو ته غریب نه یې، خو بیا ورته وایي غټ پیکیج راله وکړه، سږ ته مې پیکیج غټ پیکیج، هغه هر څه چې پکې غټ پیکیج راله وکړه. او چې کله سرسایه شي 300 روپۍ آیي د بیا مونږ ملا ماته یاره زه غریب یم، یاره استاد ما سرسایه کېږي که نه کېږي، یاره په ما باندې لږ قرض دی او لږ را باندې پلانکي دی، لږ ډنګرې دی، نو زه به سرسایه ورکوم. نو محترمو روزي دی پاکي، که ته غریب یې اوم سرسایه ورکه به دې د روزي پاکېږي. روزي دی د غفلت نه، د فحش خبرو نه، د لهو لغب نه، چې کوم نه غلطۍ شوي د هغې نه الله پاک ستا روزي پاکوي.
نو په 300 روپۍ دی پاس 300 روپۍ ستا روجې پاکېږي د غونډې میاشتې په دې خوشحالۍ کې نه د غونډې میاشتې پیکیج په 1500 کوي چې ته خوشحاله یې او غونډې میاشتې روجې دی هغه په 350 په 300 روپۍ پاکېږي پای باندې موږ خپه یو نو محترمو عرض مې دا کو چې دا به نارینه هم ورکوي زنانه به هم ورکوي نو محترمو دویمه خبر هغه د ټول نه اهم هغه دا ده چې نو په پلار باندې د ماشومانو بچو چې هغه ظلمي نه دي ماشومه لور چې هغه پیغله نه ده د دې صدقه فطر ورکول په پلار باندې واجب دی او لازمي دي پلار به ورکوي البته د خپل ښځې یا د هغه بچو چې کوم ظلمي دي بالغ ته موږ وایو ظلمي دي نو د دوی صدقه فطر په پلار لازمي نه دی د ښځې صدقه فطر په خاون ورکول لازمي نه دي بعض علما کرام ذکر کړي دي کتابونو چې کبل فرض یو خاون د خپل ښځې صدقه فطر ادا کو د خپل ښځې ته نه ویلي چې ستا صدقه فطر زه ورکوم وی دا ونه شو دومره روایت پکې شته البته امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې استحسانا دا وشو ټیک ته خیر دی خو ویل مخکې نه پکارو پکار مخکې وجو ښځې ستا صدقه فطر زه ورکوم یا هغه بچی چې هغه ظلمي دی هغه لور چې هغه پیغله ده د هغې صدقه فطر ورکوي نو ته به وایي که پلار یې نه ورکوي نو دغه پیغله لور دغه ظلمي زوی او دغه ښځه دا به د خپل مال نه صدقه فطر ورکوي بله خبره هغه رونه چې هغه مسافر دي مسافر رونه د خپلو بچو صدقه فطر ورکوي او دي بهر ملکونو کې ملیشیا کې دی سعودي کې دی دوبۍ کې دی په بل ملک دی بل ملک دی هر چرته چې دی دغه مشر دغه پلار دا د بچو صدقه فطر ورکوي نو دا به د حق ملک په حساب ورکوي په کوم ملک چې دا پلار موجود دی که سعودي کې سعودي د صدقه فطر معلومات وو کې د صدقه فطر څومره دی که 6,000 او که 4,000 او که 3,000 او که 2,000 حق عمره به ورکوي کدی په ملیشیا کې د هغې مطابق به ورکوي دا که بیا هلته ورکوي په عمل کې چاله غریب ګوري هلته ورکوي هم صحیح ده که خپل ملک ته رالیږي چې په کوم ملک کې بچي دي هلته چاله ورکوي هم صحیح ده بیا بله اهمه خبره صدقه فطر شو زکات شو دا چاله ورکول زیات بهتر دي بهتره خبره دا ده چې زکات شو او صدقه فطر شو دا د رشتہ دارو کې د ټول غریب کس له ورکول اولادي رشتہ دار کم دي هغه چې ستانه نه دي پیدا یا دته نه پیدا خبر آسان الفاظو کې پوهه کړي چې تا ته نه پیدا یا ستا نه پیدا ستا زوی ستا لور ستا نوسی ستا نوسه دا زر بس ښکته ځه ستا پلار ستا مور ستا نیا یا نیکو دا زر برزه ځکه د دوی کفالت پتا لازمي دی دله به زکات نه ورکي البته خور لا یا رور لا چې دا غوي خوراک خاک او تنظیم ستانه جدا دی هغوی له ورکول هغه صحیح دي خو که د سره یو ځای اوسېږي کور کې خور د سره یو ځای اوسېږي هغوی له ورکې خدا واپس تا په کور کې لګي نو ته خبره پوهېږې بھائی که نه پوهېږې نو بهتره خبره لومبې دا ځان ته نه ویم ځان دپاره خبره نه کوم چې مال یې راکې ښه خلک وایي دا زکات او فطرانې د استادان خپل ځان له غواړي دا دوی حق نه دی نو زه ما هم چېرته نه دي ویلي کوم ملا چې وي د حق دی نو دا ناجایزه کوي البته ستا امام هغه کمزورې دی ستا د رور نه ستا د خور نه ستا د رشتہ دار نه ستا رشتہ دار 50,000 میاشت ګټي او ستا د امام 10,000 یا 12,000 تنخواه ده نو بیا بهتر دا چې ستا امام یې هغه لی ورکوي خو که نه ستا د امام تنخواه ډېرې 50,000 بیا خیر دی بیا رشتہ دار قدي صحیح ده که نه کمزورې نه کمزورې دیاړي مار چې دیاړي کوي نو د هغه د میاشتې څومره کمزور دیاړي مار چې میاشت هغه ګټي نو دا څلوېښت خو ګټي که نه نن سبا د دیاړي مار
1200 خوشه یا 1000 خوشه دیاړو کې ده کنه او د کاریګر دیاړي 2000 خوده ده نو شپېته دی جوړیږي. په دې وجه نه محترمو بهتر هغه چې کوم غریبانان دي ستا رشتہ دارانو کې ستا رشتہ دارانو کې نشته غریبانان نو بیا خپل گاوند کې وګوره ستا گاوند کې نشته نو بیا د کلی نه بل خوا وړی شي د کلی نه بل خوا صدقه زکات وړی شي زکات صدقه فطر دا وړی شي. البته صدقه هغه چیز دی د صدقه خیرات وي عام خیراتی چیز دی دا ته بیا غریب لم ورکوي شي او مالدار لم ورکوي شي. محترمو اوس صدقه فطر دی څومره نو دا یو ساع دی د یو ساع نه د دینه جوړیږي په نن دور کې زموږ د KPK د ریټ مطابق تقریبا 300 احتیاطاً 320 احتیاطاً 320 علماء کرام مفتیانو حضراتو دا ریټ ورکړي چې تقریبا احتیاطاً 300 یا 320 ورکول بهتر دي. صدقه فطر کله ورکول پکار دي؟ روزه شروع شون ورکوي شي څنګه شروع شولم به روزه دیونی ول بس ورکوي شي د کم وخت نه مخکې ورکول پکار دي. د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل مبارک بداو چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم با د اختر د مازر د تلو نه مخکې صدقه فطر ورکو چې دا مونږ نه دي شوی دي نه مخکې صدقه فطر ورکی ادا کی او فرمایل به قد افلح من تزکا دا آیات به تروی دا دی آیات نه ثابت دي. ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دارنګ د نور صحابه کرامو دا قول بو چې د صدقه فطر د قران مجید د دې آیات نه ثابت دي. دا صرف احادیث سره نه ثابت بلکې د قران مجید په دې آیات سره ثابت دي. حضرت امام بزار رحمه الله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا عمل ذکر کو و دې آیات په تفسیر کې چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم بدا صدقه فطر ورکو او دا به وسروي قد افلح من تزکا کامیاب شاه خلک چا خپل ځان پاک کو خپل روزي پاکي کړي خپل عبادت پاک کړه صدقه فطر ادا کول سره او دا به د مانځ نه مخکې د اختر د مون نه مخکې ورکو که چا روز ته ورکو هم جایز دی ټیک دی. بعض خلک وایي نه خامخا مخکې به ورکې دا مخکې ورکول په دې اولا او بهتر دی اولا او بهتر چې ستا دا غریبانان یا ته چاله صدقه فطر ورکې چې دا په دې باندې هغه په خوشحالۍ کې شریک شي. د اختر خوشحالي ده بچو له به کپړې والی پیزار به والی اختر له سلیکشن خوراک څخه تنظیم وکړي نور ضرورتونه وزن له اختر له پوره کړي. د اختر نه پسې ورکې نو بیا مو شو خو هغه یو پیدا نه کیږي کومه فائدہ چې د اختر کې د خلک ځان سره غریبانان شریکول په وخت ورکول پکار دي او د 300 یا د 320 د حسابه صدقه فطر دا ورکول پکار دي.